عزتمند سامعین، امام احمد بن حنبل رحمه الله په ائمه اربعو کې یو مشهور امام دی. دغه رنګ امام شافعي رحمه الله هم په ائمه اربعو کې یو مشهور امام دی. یو وارې امام احمد بن حنبل رحمه الله دا د امام شافعي رحمه الله میلمه شو. چې کله امام شافعي رحمه الله میلمه شو دغه کور ته راغی، نو امام شافعي رحمه الله خپل لوریانو ته د هغه ډېر صفت وکړو چې داسې یو لوی عالم نن زما میلمه شوی راغلی دی، د هغې تاسو خدمت وکئ. نو هغوی دې له ښه ډېر شي روټۍ راوړه. دغه رنګې چې کوم دی دې له ښه د شپې د تهجد دپاره ښایسته د اوبو انتظام وکړو، هغوی له راوړي. دغه رنګې چې کوم دی هغې د جانماز انتظام وکړو، هغې ورته خور کړو. امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه روټۍ هم ټوله وخوړه. دغه رنګې د شپې هغه اوبه هم استعمال نه کړي. چې سهار شو او سبا له هغه د امام شافعي رحمه الله لوریانو کمره صفا کوله، ګوري روټۍ ټوله ختمه ده. دغه رنګې ګوري اوبه چې کوم دی هغه نه دي استعمال شوي، او شان پرتې دي، جانماز دغه شان پروت دی. هغوی یو طرف ته بدګماني د امام احمد بن حنبل رحمه الله مبارک راله، چې مثال طور باندې چې میلمه روټۍ خوري نو ښه خبرتا دی چې څه ناڅه پکې پرېږدي. مثال نو دا خو د ټولو خوړل دا څنګه د دومره لوی عالم دی. بل خبره د شپې دا تهجد نه دی راپاڅېدلی او داسې نه یې کړی، دغه رنګې چې کوم دی بې تهجده چې کوم دی پاتې شوی دی، نو دا خو د دې صفاتو یعنې لایق نه دی. نو هغوی خپل دې لوریانو خپل والد صاحب امام شافعي رحمه الله ته دا خبره وکړه. نو امام شافعي رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله ته دا خبره وکړه چې دغه رنګې زما لوریانو ویله. نو امام احمد بن حنبل رحمه الله ورته فرمایي امام شافعي رحمه الله ته هر چې روټۍ خوړله چې دا ما ټوله ختمه کړه. چې کله ما شروع کړه نو په ما باندې داسې یو انوارات او ناشنا برکتونه چې کوم دی نازلېدل شروع شول. دا کم روټۍ چې ما خوړه نو ما ویل چې دا رزق ډېر برکت والا او پاکیزه دی، او بیا داسې رزق نه میلاویږي، بیا پته نه لګي، راشه دا ټول ختم که د برکتونو نه ډک خوراک دی. نو په دغې لحاظ سره ما دا ټول خوراک ځکه و چې انوارات او برکتونو والو او ما داسې موقع بیا میلاو نه شي. او بل طرف ته دا خبره چې ما د شپې راپاڅېدل نه دي کړي او ما اوبه استعمال کړي نه دي، ما تهجد نه دي کړي، نو اصل کې مسله داسې نه ده چې کله زه په بستره باندې اوده کېدمه نو زما ذهن ته الله پاک مې ذهن کلاو کو، مختلف قسمه علمي مسایل زما مخې ته شو، د قرآن آیتونه، احادیث. ما ویل راشه په دې کې چې کوم دی استنباط د مسایلو شروع کا، مسایل راوباسه نوي نوي. نو ځکه چې دا علم یو باب د زر رکعاتو نفل نه بهتر دی هغې زده کول. نو ما لاشه هغې زده که مخې ته یې که، نو بس د مسایل چې کوم دی د هغې استنباط مې شروع کړو، د مختلف آیتونه احادیثونه په هغې کې لګیا تر دې چې سحر شو، بلکل زه اوده نه شوم. چې اوده نه شوم نو لحاظه زما اودس ته ضرورت رانغی. چې اودس ته ضرورت رانغی دا اوبه ځکه په خپل ځای باندې پاتې وي، دا نه چې زه ټوله شپه اوده وم جمعه مونځ نه یې کړی، بلکې دغه مسله وه. نو وایي شاید چې دا ستاسو د دې رزق برکت چې ډېر صفا او پاکیده رزق و، چې د هغې د برکت نه انوارات او هغه رحمتونه برکتونه ما ولیدله. دغه رنګې زما ذهن الله پاک مسایل ته کلاو کو، او ما چې کوم دی د قرآن او د حدیث په مسایلو کې چې کوم دی استنباط شروع کو. نو په دغې لحاظ سره دا دوه خبرې داسې راغلي دي. نو عزتمندو دې واقعي نه معلومه شوه چې دا پاکیزه رزق یو بهترین اثر نو حلال رزق خوړل او د نیکانو د ښو خلکو رزق خوړل چې څومره رزق پاکي اقمره به انسان دننه باطن هم پاکي، او داسې دې ته به یو ښه حالات او ښه کیفیت چې کوم دی محسوسېږي. نو الله پاک دې ما تعالی د حلال او د پاکیزه رزق د خوړل توفیق راکړي، د حرام او د ناجایز مال له خوړل نه دې وساتي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.